الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. زما محترم حاضرینو مسلمانانو پدې جمعات کې تقریباً د ډېر وخت نه د قرآن کریم خدمت شروع ده. یو زمانہ داسې وه چې په دې جمعات کې فیصل استاذ د قرآن درس کو، بیا یې دې ځای نه لاړل، بیا نعمان مولوی صاحب او د هغه ملګرو د قرآن کریم خدمت کو. مولانا سعید مفرق شاہ صاحب هغه هم دې محله کې اوسېږي، د الله د کتاب خدمت کوي. نور دا حاضر علماء کرام هر یو د خپل وس او د خپل طاقت مطابق دا الله د کتاب خدمت کوي. بچو ته د الله کتاب ښیي، مشرانو ته د الله کتاب ښیي، زنانو ته د الله د کتاب درسونه کوي. نو دا د الله یو لوی احسان او یو لوی مهرباني ده په موږ او تاسو، او الله دې دا مهرباني په موږ همیشه ساتي او الله دې موږ د دې نه محرومه کوي. د کله نه چې الله بني نوع انسان پیدا کړی
دا اللہ قانون پا دی روان دے، دستور پا دی روان دے چه چارتے ہم انسانان دا سے ندی پری خودی، بلکہ پہاری او دور کی اوارا زمانہ کی دے انسانانو دے رشد و ہدایت اسباب اللہ برابر کری دی۔ دارس نامخ کی انسانانی چکلا پیدا کول نزاغی نے ازل کے وعدہ واغستا الستو بربکم قالوا بلا، زستاسو رب نیم نو ټولو په یو آواز وی بے شکا ته زمونږه ربی، زمونږه پالنی والا، زمونږه خالقی، زمونږه رازقی۔ بیا انسانان لا اللہ عقل باور کو چھے انسان عقل بنو آبا انسانو آبا جواندیو آبا خوراک کو کلا چھے انسان بعد مور پا گیڑا کیو نو بیاو مغلے دا خوراک لاری روانی کڑی وی دیو رگ پا ذریعے اگلا خوراک ورکو وینے ورکولا وہاں انسان کے لا عقل نو نو آگے مکلف کرے نو نہ پاگ موزو نہ پاگ رجوع نہ پاگ زکاتو نہ پاگ خیراتو نہ پاگ سبکو۔ بیا چکلا انسان پیداش نو بیا انسان در لس دولسو کالو پوری چدا آگا عقل برابر نو بیاوم آگا مکلف نو فاغن موس فرضو نہ پی روجہ فرضو نہ پی زکاة فرضو وہ کرچ انسان عقل برابرو مکمل کو آگا بالغ کی دا نو بیائی پہ انسان سے ذمہ دارائی کی خودی چدا استاد ذمہ دارائی دی او دیلہ میں پیدا کرے او دا با پورا کے او قرآن کیوں میں اللہ داغی ذکر رکا اللہ فرمائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما پیریان و بنیان ندی پیدا کری مگر دید پارا چگئی زما عبادتو کی، ما عبادت لا پیدا کری اصل کار دا گئی اغب عبادتی دا اللہ دا مخلوق عبادت تا ضرورت نو، اللہ مخلوق تا محتاج نو، مخلوقی دا دید پارا پیدا کرے وچے زما عبادتو کی او دائی پدائی او امتحان کو او ددی والا سیلاو اجر بیاور کو۔ وہ انسان باندھی ذمہ دارہ ہے امتحانی خود ہے زکا بغیر دے امتحان نہ دوسر دشمن پتہ نہ لگی کلچ تو چاہ مرزائے خبر کے آپ سے خوشحالی آگا کے مداغت سے کار دے چاہ ستا خلاف ہوگی ستا مقابلہ ہوگی وہ کلچ راغل مرزائی دادت خلاف کار کے نو بیا انسان مقابلہ گئی او خلاف گئی او دیر کمی چی اغا تابدار پادشی او اغا تابدار ہی یو شاعرم وی دا عربہ یو شاعر وی جز اللہ الشدائد کل خیر عرفت بها عدوی من صدیقی، اللہ دی مصیبت اللہ دیر خیر ورکی ما بخبل دوسو مو پی جاند او ما دشمنو مو پی جاند۔ او عبدالرحمن بابا وی دوسو دشمن بدر معلوم شی اے رحمانا کلا کلا دا غمونو باران خوی دوسو دشمن اللہ معلومی چی کلا تکلیف راشی کلا مصیبت راشی نو چه دوسی نو آگا تابداری آگا پا آگا امتحان و با تکلیف کی امستا مرگ رئی او چه دشمنی نو آگا امرا معلوم شی استا پا آگا امتحان و با تکلیف آ خوشحالی آگا پہ خواصالی گئی او خوشحالی گئی
نو الله ته خپل بندگان معلومو دا الله نه خپل بندگان سپټ نه وو خدای دې لپاره کول چې ښکارای کی او ویخی نو الله په بندگانو باندې به امتحانونه راوستل او دا امتحانونه په مختلفو طریقو باندې به وو کله به د هغه د مرضای خلاف یو کار به ورته حکم وکړ او چې دا وکړي لکه د انسان مرضي او زړه غواړي چې زه په آرام ویده وې سهار ستړی ومه څوک به دومره وختي پاسي او بیا هم الله د سهار مونځ فرض کړ چې د سهار مونځ به لازمان کې ستا زړه آرام غواړي نه پاسېدل غواړي او بیا هم الله فرض کړ او پیغمبر پاک هغه وی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اور پیغمبر ځان نه خبره نه کوي قرآن کے اللہ وی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى پیغمبر ځان نه خبره نه کوي مگر دتا وحی کول شي دا الله طرف نه ورته حکم نو پیغمبر پاک وئی من صلی صبح فهو فی ذمۃ اللہ چاچ سبا مزوک دے دا اللہ پا ذمہ دار آئی کی سار مزیوک طول رد اللہ ذمہ دار آئی کی دے او اللہ با داغ خیال ساتی داغ کمرگ رازی نو پا خوشحالائی برازی پا خبر آزی نو الله د مرزای د انسانانو خلاف کارونه بکی خودل کدا سے نوے کتا موضوع کنو اللہ لساو کتا انکنو اللہ لسا استا امتحانی کو تی معلومولی ترو جو نیوینو ساو کرو جو نیوینو سا خدا استا امتحانو او تی پی معلومولی چتا معلوم شی خلقو تا چتا صحیح رشتیا باندائی او رشتیا تابداری او کنا نو اللہ عقل انسان لورک او بیائی پی ذمہ دارائیم کی خودی او بیا داغیر پارے انبیاء علیہ السلام برالی گل دا انبیاء علیہ السلام چی براتلل دائی با خلقو تا خبری کولی چا با کل دا غیر مرزای خلافی او دین پارا چی دای تابدار دا اللہ گرزی حضرت شعیب راولی گا او قوم دوئی قوما پیمانہ کی بیمانی میں کوئی طول کی بیمانی میں کوئی داغت منڈائے او داغت طولو بھی داغت بیمانہ سرسکارو وہ چونکہ داغت عادت داگر زیدلے ہو نو داغی اگا عادت پیرات کو چه دای دا عادت خلاف کار وشی دای منی او کنه منی حضرت لوط راولی گا داغا قوم چه کم عادت رو داغی را دیو که دید پارا چه داغی نراو گرزی دا سی پا قومونو کی با شرکو دا اللہ صفات بے مخلوق لور کریو نو اللہ با انبیاء راولی گل او دا آگی رد بے کو خواہی با رد پا زد باندی نکو دا آگی رد با دلیل وجہ نو چاہ خلق بے بدی شو بلکہ دا آگی اگر رد آبا دلیل پاراو چه دی غلط کار نراو گردی او دی خیر خواهی ہوشی یا قوم باندے عذاب راغلے پیغمبر گوری پاگئی عذاب راغے تباشو پیغمبر ورطوئی یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی ولیکن لا تحبون الناسحین وازما قوما یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی وازما قوما
ما خو تاسو ته د الله احکام را رسولی وو، دا الله احکام مې درته بیان کړي وو. زه چې الله پسې رالیږلی وم نو هغه مې درته ویلي وو، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تاسو مینه نه کوئ د خیرخواهانو سره. چا چې ستاسو خیرخواهي لټولې ده د هغه هم خلاف کړی. قرآن کې هم الله فرمایي چې کله وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. یو معنی دا ده وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، شان دا دے کلا چې به د الله بنده ودرېده چې رابله به الله لرا. څه مطلب د الله توحید به بیانو. کادو یکونون علیه لبدا، شو به دی قریب به دی چې شو به باغ باندې را پنډه هغې په ګټو ایسته د هغه د مرګ بندوبستونه به یې کول، ځکه د هغې د عادت خلاف یې کو. داسې دا زمانه تېرېده، انسانان راتلل، د هغې هغه قافلې تېرېدې او روانې وې چې آخري امت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او دې امت ته الله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه په داسې وخت کې چې تقریباً 600 کاله انبیاء علیهم السلام بیا نو راغلي. حضرت عیسیٰ علیہ السلام راغلے و دا هغه نه بعد بیا نبی رانغی. دا زمانه د فترت وه، وحی بنده شوې وه، انبیا نه وو، اکبرس به پیدا کېدل. کله چې قومونه په غلطو لار روان شو نو دا الله احسان په جوش کې راغی او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فطرت دا هغه عادتونه هغې داسې پاک ساک وګرځول چې غلط څیزونه یې کتی هم نه شو. بیت الله د هر څه نه غوره و، د هر ځای نه غوره و، ځکه د الله کور دی، بیت الله دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیت الله پرېښوده او لاړ به په یو غار کې به دیره و او د الله عبادت یې کو. دی لغار ته نه ده چې ګینې د هغه خلک بدي شو، دی لغار ته نه ده چې هغه خپل عزیزان او قبیله بده شوه، دی لغار ته نه ده چې هغه بزدل او یریدونکی و، خو هغه چې د خلکو هغه عمل ته کتله چې دا دی څه کوي هغه یې نه ځایېدله، چې هغه د نیکانو بندګانو شکلونه جوړ کړي وو او هغې ته په سجدو باندې پراته وو او د هغې دا عقیده وه چې دا موږ د نیک بنده شکل جوړ کړی نو موږ ده ته وایو او دی زموږ سوال الله ته پیش کوي. دا نه چې هغې دی خدایان وي، وی دی زموږ دپاره سفارش کوي. او سوره یونس کې هم الله د هغې ذکر کوي وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. دی عبادت کوي بغیر د الله نه، دا هغه چا چې نه دی له ټکره ورکولی شي نه دی له فایده ورکولی شي. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. دی وایي دا کسان زموږ سفارش کوي الله ته، موږ دی ته وایو او دی زموږ سوال الله ته پیش کوي. زموږ د ملک هم دغه چلو وی پیره بابا په نیکای را مدد شي، لویه ځوانه په نیکای را مدد شي، دغسې به وي. په تنور کې به ډوډۍ پرېوته، زنانه به وي لویه ځوانه په نیکای را مدد شي.
ایوے دا اولیاء دی او نیکان بنیان دی دا کارون اللہ دی تپری خودی معاذ اللہ اللہ اسزگار ناس دے او کارون دی تاوالا کری دا عقیدہ و دا خلقو اللہ دا مخلوق نا ارشو سنگ چه پا دی دور کی وا نو پا اول دا دی دور کی اول دا دی امت کی امدکا سوا چا دا ابراہیم علیہ السلام شکل جوڑ کڑے ہو چا دا اسماعیل علیہ السلام شکل جوڑ کڑے ہو او دا 313 بوتان آپ بیت اللہ کے پراتو دار یوشی جدا ذمہ دارو اے بے زد توام او دے زمان سوال اللہ تا پیش گئی زمان دے ملکیم دا غالو او آگی تبے عبادتم بیاوی دا زمان دا کلے دا دو حصے ہو یو تدری تپیاوی یا بل تا صفو خیل ہوئی او دا کلے دا اول دلزاکو دلزاک پا دی اسیدل رستو یوسف زیر آلل دا زیدین ارالل بلخوان ارالل او پا دی کلی کی آباد شو بیا پا دی کلی طرف تا یو 15 پیران رالل او دا دی غر پا ناس سر ناس تا اکڑا آگئی چکرو راتل اللہ سی گرزیدل دا غر پا سر کی ناسل او پا دی کلی کی اول اسکور ہندوانو یول اسکورون ہندوانو اور مسلمانانو چاہی کے ناسل یو سورجی تیرے گا غی لارل خلق رالل اغازائی کے گھٹی کی خودی او مناری خودی جوڑی کری او چکل بے یوی تڑلا دا سی چپ چپ بے اکڑلا او سلام بے وطا اکر زگوی بیامی خواہ پالیا کی کدھے پینزو پیرانو سلامو نکم گوئے میں پالیا کی دی دائی کی او زیارتو جاڑی بابا بے وطوی او داگی نبے تارون تاول او چاپیرہ بے منڈی والے اس ام دی دائی او قبر دے او داگی سر تاوگو رہی آزائی جوڑ دے ڈیوی چڑیوی ہے پکی خیوی ماں تیاد دی پکی کر بابا کی بڑیوی وی شوی بابا کی بڑیوی وی نتو داری بابا کی بڑیوی خیوی جمعہ پشپا او دا صلاح دا ادنے کانو بندگانو روح رازی واغا روح دائی با عقیدہ کی آبر آتاو دائی با تخبل سوال پیش کو ای بے غزمنگا سوال اللہ تا پیش گئی دا عقیدہ سنچ پخواوا اسم بدی دور کی دا عقیدہ وا اللہ دے شیخ القرآن باندے رحمتون اولیگی خلق دے شرک نا خلاص کرد منگ دو دا ناشنا کار خاری دا دیر گران کارو دو دی بیان او دو دی رد شرکیات دا دیر مشکل او گران کارو تو منگا اللہ دیر لوی فضلو کو زمنگا مشران زمنگا بچی زمنگا نوسی او کڑوسی انشاءاللہ اب انن پا عقیدہ توحید دنیا نزی دا آسان کار نو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تاوی وی زمادہ پڑی والا حضرت ابو ہریرہ تیوی چدا یو نخیو او ورشا جسوک مخیل در دین ورتوا من قالا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاچ لا الہ الا اللہ ہوئی سمطلب دایا کی داو گردولا چھ بیدا اللہ نبل حاجت سر کلو والا نشتا دخل الجنہ دن بشی جنتا اگدہ واقعہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے بارود ایسار شد صحابہ و سرقم شد چاسنا نبی علیہ السلام بازی چا حملہ کری نو صحابہ یو خوابل خوارشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوری زکائی کو پیڑیر میں نو آئید نبی علیہ السلام تکلیف کلا برداشت کو حضرت ابو ہریرہ وی دو ورخ یو سوری و آگی کے لارما چھ میں او قتل نبی علیہ السلام یو باغ کے ناسو ما تیدا خبر ہوگا ذرا روان شو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخیل را گئے
وی چې مخې لراغې ما ورته دا خبره وکړه هغه خاصم په هیبت و زه په دې سینه کې والم په شا یې وغورځولم وی زه مخکې او هغه راپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه بیا رالو ما نبی علیہ السلام ته وی ما ته خبره وکړه د دغسې چالو وکړه نبی علیہ السلام ته حضرت عمر وی دا ورته مو عمل به پرېږدي مطلب دا چې عقیده توحیدي جنت ته خو به ځي نو کور کې خو هر څوک اوسي خو د چا کور د خټ وي د چا کور د سیمټ وي د چا کور د سنگ مرمر وي د چا کور کې ټایلونه لګېدلي کور کې هم فرقي پرېږده چې عمل کوي چې درجه اوچتېږي ځای ښایسته کېږي نور ټیک دی عقیده توحیدي یو ځل به جنت ته ځي خو چې عمل یې نور وکړه الله به له بهترین ځایونه ورکوي خو په اعمالو کې لوی عمل هغه د الله کتاب ویل دي دې داسې نه چې عملونه وایي ګورئ په ټولو کې لوی عمل د الله کتاب ویل دي او دی وجه پیغمبر پاک وایي وان ادلو القرآن ما ته حکم شوی دی چې لولو به قرآن کار به مې دای وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه دا قرآن زما نیغه لار ده فاتبعوه نو د دې تابعداري وکئ دې پسې روان شه اوس چې کله ته د قرآن تابعداري دې شروع کړه قرآن سره دې ځان وتړه الله به دې دوست شي ما چې کوم آیاتونه لوستي وو هغې کې هم الله د دې بیان کوي الله فرمایي ان ولی الله الذي نزل الكتاب یقینا زما معاون یقینا زما دوست الله هغه ذات دی چې کتاب را لېږلی دی قرآن را لېږلی دی نو چې هغه را لېږلی ته یې ځان له دوست کې نو د هغه کتاب سره مینه وکړه که نه د هغه کتاب باندې ځان پویه که د هغه کتاب نه ځان خبر که وهو یتولی الصالحین او دا الله دوستی کوي د هغه چا سره چې وي نیکان نیکان یې هغه چاته وي چې هغه مسله د توحید کلکه بیانوي او د الله د کتاب سره مینه کوي والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم هغه کسان چې تاسو یې بغیر د الله نه را مدد کوي توان نه لري ستاسو د امداد ولا انفسهم ینصرون او نه د خپلو ځانونو امداد کولی شي ګوره څومره صفا خبره یې وکړه نه ستا امداد کولی شي نه د ځان امداد کولی شي تورډیري کې زمونږ مشینو شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي یو ورځ لاړم منشي راته وی ویره جی پولیس تنګ کړي وو ما ولي وی په تا راپورټ شوی دی ما په ما ویاو اوس هم پولیس والا راغلی وو ما یې څه شو هغه حجره کې ناست دي زه لاړم پولیس والا دي خلک دی ځي چې ولیدم یې دکه دی راغی ما تا تانیدار وی ته چرته تللی ما ولی وی ته وتښتې کار دی وکړه بیا وتښتې ما چې څوک وتښتي هغه بیا راځي چل څه دی وی تا د بابا غلافونه سوځولي دي او بیا وتښتې دي ما چاوي وی دا میاګان وی حال دی هغه د تورډیري میاګان ناستو وی ما ورته وی چې دی دې زما مخکې ووایي چې د بابا غلافونه وسوځول او دی روغ موټ کور ته لاړ بس زه منمه چې څه سزایي وی هغه یې وی چې ووایي هغه یې نه وي ما ته تانیدار وایي تا ورسره څه چل وکړو ما څه چل وکړو وی دی خو راپورټ کړی و ما بس زما مخکې ووایي چې د بابا غلافونه وسوځول
روغ موټ کور ته لاړه، اوس بیا راغې. وی هغه ورته وایي چې وایي، هغه یې ویې نه. وی ولې وی تاسو راپورټ نه و کړی؟ وی ما ته وایي دا تاسو څه چلو که دی سره؟ وی ما زما او د دی جنګ دی. جنگ په دې دی چې زوام بابا ټکره نشي ورکولی، او دی وایي نه اټ ټک دی ورسه. ها یو خبره بله کوم، کله کله یو سړی د قبر بې عزتي وکړي، په قبر لاره جوړه کړي، قبر روان کړي، هغه په خپله آبادۍ کې راده نه کړي، نو هغه هم ګورې ښه د رز بیا نه ویني. ښه خدای مړی نه کوي، دای بابا نه کوي، دا دی د قبر بې عزتي وکړي، د مظلوم او د مړي بې عزتي وکړي، نو الله دې بې عزته کړي، دې خراب کړي. ځکه الله چې د خدای حق وې مونځ نه کوي، روژه نه نیوي، د هغې سزا الله آخر کې ورکوي. خو کله چې د مخلوق خدا کله د شعائر الله بې عزتي وکړي، نو بیا الله دنیا کې هم سزا ورکوي. چا چې د جماعت بې عزتي کړې ده، چا چې د مړي بې عزتي کړې ده، چا چې د طالب او د ملا بې عزتي کړې ده، هغه له الله دنیا کې هم بیا سزا ورکړې ده. بیا اخر ته نه پرېږدي، دنیا کې هم ورکوي. نو دا مړی نه ورکوي سزا، دا الله ورکوي، مخلوق ته یې ښایي. شیخ القرآن وی ما ورته وي چې دی دې وایي زه به یې ومنمه. وی تانیدار ورته وی چې وایي، هغه یې وی نه. وی هغه ورته کوتکوني وي او دوه ډبې یې وواله په ابید باندې. وی هسې رپوټونه کوي، په دې ملک کې دا مصیبت و. وی به بابا څخه اټ ټک دی، پیر څخه اټ ټک دی، افلانی پیریان تعبیل یو دمونه اچوي، او اوس خو لا پکې په پیریانو اپریشن کوي، دننه به ننوځي نو پیریان دی وایي او هغه اپریشن کوي. والا شکر دی خو چې په کومه لار درته ننوتی و، په پیریانو مې اپریشن لا نه و لیدلی. ای ځان له اپریشن نشي کولی، تا له به څه وکړي؟ اوس عجیبه مخلوق دی. شیطان کله په یوه لار راځي او کله په بله، کله په یوه دوکه کوي، کله په بله باندې دوکه کوي. هم مخلوق وهمیان ګرځېدلی. زما مهربان که د دې وهمونو نه ځان ساتي، نو د قرآن والا سره کېنه، ځان د قرآن نه خبر کا، د دې وهمیاتو نه به بچي او شرکیاتو نه به بچي. که قرآن دې پرېښوده، دنیا به دې هم تباه شي او آخر به دې هم تباه شي. نن دا دی په دې جماعت کې دې بچو چا قرآن کریم په ناظره ختم کړی و، چا په ترجمه ختم کړی و. څومره خوش قسمته دي هغه مور پلار، څومره خوش قسمته دي خپل خپلوان چې د هغوی بچو نن قرآن ختم کړی دی، او څومره خوش قسمته دی هغه استاد چې هغه ورته د خدای کتاب ښیلی دی. زمونږ دعا ده چې الله دې دی ټولو کورونه د خیر او د برکتونو ډک کړي، او الله دې زمونږ دا ټول بچي د قرآن عالمانو ګرځوي. الحمدلله ثم الحمدلله. نن خو په پنځپیر کې بلا علما دي، هر یو په خپل جماعت کې اړم دی، د خدای د کتاب خدمت کوي، څوک په ناظره، څوک په ترجمه. الله دې دی له هم توفیق او طاقت نور هم ورکړي چې د خدای د کتاب خدمت وکړي، او الله دې دا کلی همیشه د قرآن او سنت پر رڼاګانو باندې منور وساتي، او الله دې هر قسم فتنو او د مصیبتونو نه موږ وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه. چاچا